رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي فرفعه الله لي انظر الیه بس الله تبارک وتعالى دا بیت المقدس شریف ما ته چې کوم دی اوچت کو او انظر الیه ما دې ته کتل ولا د غشي چې کوم لینده به کمان چې ورته وي په عربی کې ورته قوس وي نو دا دواړه به داسې یو بل سره وجنګول دا به نښه دلیل به د عربو معاشره کې چې زموږ دوستي څه شوه داسې مضبوط او نږدې شوه لکه څنګه چې دا دوه لیندې یو بل سره نږدې شو مضبوط یو جنګي نو قرآن کریم چونکې د عربو د لهجو مطابق او د عربو د رواجونو د هغې د طور طریقو مطابق هم نازل شوی چونکې عرب معاشره کې نازلېده او نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی الله علیه و وسلم مبارک هم عربي دی پلار په نکاح عربي نه دی نو د هغې د طور طریقو د رواجونو د معاشرې لحاظ ساتلی شوی دی په قرآن کریم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله جل جلاله د معراج بشوا هم دغه شان نږدې شوی د دې نه ورته ډېر نږدې شوی فکان قاب قوسین او ادنا یعنی د رب ذوالجلال سره د قرب مرتبه اوس د دې نه اندازه ولګوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې څومره قرب الهي هغه ته حاصل څومره نزدېکت رب ذوالجلال ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الله تبارک وتعالى ورکړي امام ضحاک رحمت الله علیه هغه دلته فرمایي چې دنا فتدلا د دې دا ضمیرونه دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک طرف ته راځي ودایت مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپل رب ته نږدې شو امام ضحاک رحمت الله علیه یعنی مخکې تفسیری روایت کې د دنا او بیا دغه شان فتدلا دی کې ضمیرونه الله جل جلاله ته راځي چې الله تبارک وتعالى نږدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته داسې نږدې شو لکه دوه لیندې چې یو بل ته نږدې کېږي یا د دې نه زیات امام ضحاک رحمت الله علیه فرمایي چې دا دنا او فتدلا کې ضمیرونه دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته راځي دي نو معنی به داسې شي بیا چې ثم دنا بیا نږدې شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فتدلا نو نورم ډېر نږدې شو نورم نږدې شو فکان قاب قوسین او ادنا نو داسې شو دومره نږدې شو لکه دوه کمانونه دوه لیندې چې یو بل ته نږدې شي په عرب معاشره کې د معاهدې او د دوستۍ د اظهار په وخت کې یا د دین هم زیات خپل رب ته محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک نږدې شو معنی به بیا داسې شي نو دغه شان فاوحى الى عبده ما اوحى نو چې بیا رب الجلال ته محبوب علیه الصلاة والسلام نږدې شو او یا محبوب علیه الصلاة والسلام رب الجلال ته نږدې شو خبره یوه ده د نږدېکت خبره ده د مینې محبت خبره ده قرب الهي خبره ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغې مقام خبره دلته ذکر کېږي د هغه مرتبه دلته ذکر کېږي چې د هغې مقام او مرتبې نه علاوه د رب الجلال نه رسو خبر دی دغلته خو نه جبریل علیه السلام او نه یو مخلوق د رب الجلال ذات موجود او د رب الجلال حبیب پاک صلی الله علیه و وسلم موجود نو موږ ته څه خبر یو څوک ته څه خبر موږ دونه خبر یو دا څه آیتونه دي بس دا خبر وایو نور د دې نه مزید موږ سره څه نشته اوس نږدې که ذات نو بیا خو بس خبر یې ترین د مینې محبت شوي که ذات یې دومره نږدې او دومره لوی چکر یې وله ورکړ اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی تېره جمعه وضاحت شوی دا د شپې دا مختصر حصه کې چې کوم چکر او سیر خپل حبیب له ورکړ الله جل جلاله د خپل شان لایق تاسو ته مابیل او بیا ځان ته داسې رانږدې کړ لکه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا مقام ته یې ورسو نو بیا خو بس خبرې به کوي نه چې د مینې محبت خبرې به رب ذوالجلال خپل حبیب سره کوي نه او حبیب پاک صلی الله علیه و وسلم د رب ذوالجلال سره څه د مینې محبت او د راز نیاز خبرې کوي نه ډېرې خبرې د راز او نیاز شوي دي په دغې موقع کې الله جل جلاله هغې طرف ته اشاره کوي فاوحا نو وحي وکړه الله جل جلاله الى عبده خپل خاص بنده ته ما اوحا بس څه چې وحي کوله نو څه چې وحي کوله بس هغه وحي ورته وکړه نو کبي د مینې محبت خبرې ورسره کولې د مینې محبت کلام رب ذوالجلال کو بس هغې ورسره وکړ فاوحى الى عبده ما اوحى دغه شان دې کې ماغه خو جبرئیل علیه السلام طرف ته پکې اشاره ده د وحي نازلېدو په وخت کې تاسو ته مې د ایتونو دوه قسمه تفسیر مفسرینو بیان کړي یا د وحي د نازلېدو په ټیم کې جبرئیل علیه السلام هغې ته ضمیرونه به راځي او یا به د معراج شریف واقعه کې
بیا الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زمینو راځي کې. نو لہذا موږ د خپل د معراج شریف چې موضوع زموږ دغه ده، نو زه هغه خپل روایت را لم د دې تفسیر نه امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی دلته چې جبرئیل علیه السلام، او دا تفسیر مظهری صاحب نور د عربی تفسیرونو لیکلی چې تاسو سټډیو کې چې جبرئیل علیه السلام او محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د معراج پشپا دا چې کوم دی هغه شو مستوی شو، برابر شو یو بل سره. نو بعض علما دا قول دی چې د هو کم ضمیر دی دا حضرت جبرئیل علیہ السلام ته راځي. جبرئیل علیہ السلام د انسان په شکل کې نور انبیاء کرام علیهم السلام مبارک له هم راته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لم راغلی دهی کلبی رضی الله تعالی عنہ صحابی دی داغه مبارک شکل کې براته، یا به د مسافر اجنبی په شکل کې راته. په حدیث مبارک او د بخاری مسلم او د نور حدیثو کې موجوده ده خبره. اوس یو پیرا وی حضور علیه السلام حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک ته او فرمایل چې وته او فرمایل چې تما تخپل اصل شکل وخای. نو حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک په خپل اصل شکل کې وی دو مرتبه دو پیری دار غلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته، یو پیرا پزمکه باندې یو پیرا په اسمان کې. نو چې کله پزمکه باندې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته په خپل اصل شکل کې راغی، نو د مشرق طرف نه هغه نمودار شو په دې روایت کې. او په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم غار حرا کې موجود، ورمنه وحی شرات یا دا بل وحی او خود وحی په حالت کې غار حرا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لو و درمنه وحی متنازل شي. بیا دغه شانو د افق اعلی نوی مراد چې دی آیت کریمه کې کوم ذکر دی، هو بالافق الاعلى، د دې نه مراد دغه مشرقي کناره. نو جبرئیل علیہ السلام مشرقي افق نه برآمد شو، د مشرق نه د مغرب پورې مکمل په دې دنیا هغه خور شو دغه بدن مبارک. ځکه چې حدیث مبارکه کې راځي د وسو وزیر دي، او د جبرئیل علیہ السلام د پسونو وزیر یو وزیر د مشرق تر مغرب پورې. د جسامت د جبرئیل علیہ السلام د فرشتو سردار دی، ډېر لوی جسامت ول الله تبارک وتعالى، ډېر لوی جسم ول نورانی الله تبارک وتعالى ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې دغه بدن مبارک ولې داسي په پیل ځل په خپل ژوندۍ کې لیدلو، نو دې سره هغه بهوش شو. هغه واقعیا تاسو د وحی د نزول چې کوم واقعیا د کتابونو کې ډیټیل سره هغه ملاوي. او دغه شان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه بیا قاب قوسین د دین مراد اغلی کی چې د دې مقدار د 2 غزه شرعي 2 غزه ته مراد، تقریبا د لینده چې کما دا تقریبا یو غزي شرعي غز. نو چې 2 قوس شو قوسین شو، نو تقریبا 2 شرعي غزونه وی د دې مقدار د دین دغه مراد. او دغه شان سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ، شفیق بن سلمہ رضی الله تعالی عنہ مبارک دا قول دی چې د قوس دا یو ذراعی، ذراع یو غز ته وی په عربی کې ذراع غز ته. نو د قوس مقدار یو غز دی، نو قوسین 2 قوس مقدار د 2 غزو برابر شو. او دې سره وی هر شی هغه ناپول شو په هغه زمانه کې، دا یو ناپ پیمانه و په دې بنا پم کو عرب. او بخاری شریف او په دې آیت په تشریح کې د حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دغه قول را نقل کړی چې قوسین مقدار څومره دی 2 غزه، دا دغه مقدار شو. بیا دغلتا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې جبرئیل علیہ السلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک را نږدې شو، ټیک شو، او دا غره اتل نازلیدل او دومره نږدې راتلل څومره چې قوسین دي 2 قوسه 2 غزه نږدې راتلل. دغه خدا د کې د دې آیت النبی دا واضح شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د پاره دا باعث کمال خبره ده. جبرئیل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک را نږدې شو، او 2 غزه را نږدې شو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې کې څه کمال دی، کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه معرفت او منزلت دی، څه مقام او مرتبه. هر نبی مبارک ته جبرئیل علیہ السلام راغلی، مخکې تاسو ته مو وی تفسیرونو لیکلي انساني شکل کې براته جبرئیل علیہ السلام. نور نبیانو مبارکانو لم راغلی دي علیهم السلام، او زمون خو نبی مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لم راغی. نو دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سم معرفت سم مقام مرتبه واضح شو. دا تفاسیر دا نقطه چیرې دا تفسیر مظهری صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مرتبه مبارکه خود جبرئیل علیہ السلام نه افضل ده، اوچته ده. زه به تاسو ته یو مثال درکړم.
دلته زموږ د کلي مثال ایم پی اے صاحب او ایم پی اے صاحب زموږ لاړو او د صوبې وزیر اعلی صاحب سره ملاقات نو دې کې د وزیر اعلی سره درجه اوچته شو ایم پی اے ګار خو په پسونو دي ټول وزیر اعلی ته وکینی او د قومي اسمبلی ممبران بټول کینی وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي دې کې د وزیر اعظم یا د وزیر اعلی سره مرتبه ښکاری تاسو ته تاسو کوم یار تاسو جوړ په بل دنیا کې اوسئ سوچ هم جوړ برابر نه دی د کمې درجې سړی چې اوچتې درجې سره ملو شي نو دې کې د چا مرتبه ښکاره شو واضحه شوه د اوچتې مرتبې سړي څه مقام په دې کې معلوم شو هیڅ مقام هم دغه نه ده هیڅ مرتبه هم نه ده دا وړو درجو والا په ټول د غټو درجو والا سره ملاویږي وړو عهدو والا ټول د غټو عهدو والا سره ملاویږي که په دې کې مقام دی چې ایم پی اے سره ملاقات وکړو د وزیر اعلی یا د وزیر اعظم سره نو دا د ایم پی اے مرتبه لکه ځان ته وزیر اعلی رانږدې کړو ځان ته وزیر اعظم رانږدې کړو تونه ټیم یې وله ورکړه د ملاقات نو مرتبه پکې د چوچته شوه او ښکاره شوه د ایم پی اے د ایم این اے نه د وزیر اعلی او وزیر اعظم نو که جبریل علیه السلام رسول الله مبارک ته رانږدې شو یا 2 غزه نږدې شو نو نږدې دی شو که نه دې سره د جبریل علیه السلام مقام او مرتبه اوچته شوه چې رسول الله مبارک ته الله پاک رانږدې کړو خپل حبیب ته الله پاک رانږدې کړو نه دا چې د رسول الله مبارک درجه چوته شوه او مرتبه اوچته شو په جبریل علیه السلام د ملاقات سره داسې نه ده خبره تاسو په دې مثال اوس پوه شوئ مقام مرتبه به هلئ په دغې مثال کې بلا تمثیل عام تاسو ذهن مثال ځکه در کوم چې تاسو پوهیومه نور چېرته دا خلک او چېرته هغه پاکې هستې د دې برابرۍ نه راځي خو ستاسو ذهن تاسو ذهن مطابق مثال در کوم اوس وزیر اعلی صاحب راغی د صوبې وزیر اعظم صاحب راغی او زمونږ د دې علاقې د ایم پی اے صاحب حجرې ته راغی زمونږ د علاقې ایم پی اے صاحب له ټیم ورکړو دلته راغی دې علاقې ته اوس د دې نه د ایم پی اے صاحب مرتبه بیا اوچته شوه خو د وزیر اعلی صاحب څه شان او مقام په دې کې اوچتي په دې کې خو د وزیر اعلی او د وزیر اعظم مقام او مرتبه نه اوچتي د دې کچ ښکته درجو خلکو دی به بیا نیغ نیخېږي چې ما وزیر اعلی صاحب راغوښتو او ما خپل علاقې ته وزیر اعظم صاحب چې کوم نه انوایټ کړو جلسه مې وله وکړه رو مې غوښته دوی به داسې وایي که نه نو د وړو خلکو درجې د اوچتو خلکو په ملاقاتونو اوچتېږي که دی ولري او کا وله راځي داسې نه کېږي چې د اوچتو درجو خلک که د کمو درجو خلکو سره میلو شي نو د اوچتو درجو خلکو مرتبه سیوا شي داسې نه ده نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک سره که جبرئیل علیه السلام نږدې شوی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جبرئیل علیه السلام ته نږدې شوی دی نو دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د درجې اړوسو اهمیت نشته یعنی چې د هغه درجه په دې ملاقات سره اوچته شوه د دې خبرې اړوسو اهمیت پاتې نه شو که اهمیت پاتې شو نو د دې چې جبرئیل علیه السلام چې خادم دی د تمامو انبیاء کرام علیهم السلام د در او دغه شان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک د در خادم دی د هغه مقام او مرتبه که فخر کوي نو جبرئیل علیه السلام دې فخر وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته نږدې شو نو یې پته ولګېده د دې آیتونو نه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارکو خدا ارشاد مبارک مشکات شریف کې موجود دی چې زما 2 وزیران هغه په اسمانونو کې دي او 2 وزیران مې په ځمکه کې مشکات شریف کې حدیث مبارک په اسمانونو مې چې کوم 2 وزیران دي یو جبرئیل علیه السلام دی بل میکائیل علیه السلام دی او په ځمکه مې چې کوم 2 وزیران دي یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک نو جبرئیل علیہ السلام خو په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وزیر دی د چا وزیر دی جبرئیل علیہ السلام د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک وزیران خو خامخا خپل صدر وزیر اعظم بادشاہ ته بنوي په دې خو د بادشاہ درجه نه چودي نو کته دا ضمیرونه راجی هم کې جبرئیل علیہ السلام ته چې جبرئیل علیہ السلام نږدې شو جبرئیل علیہ السلام نږدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وته نږدې شو یا وته هغه مبارک او یا دا خبره یو ده نو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سم مقام او مرتبه نه چوتیږي په دې او نه په کمی ځکه چې جبرئیل علیہ السلام دا وزیر دی نو وزیران خو بخا میټینګ کوي د خپل بادشاہ سره چې ضمیرونه ته راجح کی په دې طریقې سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رب الجلال ته نږدې شو یا الله جل جلاله د خپل شان لایق محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته نږدې شو
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. او دمر رب الجلال ته محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نږدې شو، رب الجلال ځان ته را نږدې کړ د معراج شریف په شپه چې لکه فکان قاب قوسین او ادنى، څنګه چې دوه لیندې یو بل ته جوختېږي یو بل ته نږدې کېږي یا د دې هم زیات کم فاصله پاتې شوه. نو چې اوس ته داسې ووې د دې آیتونو په تفسیر کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک رب الجلال ته د 2 غزو یا د 2 غزو هم سیوا نږدې دي. اوس دې کې مقام او مرتبه د چا رااله؟ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه چې رب الجلال ته هغه دومره نږدې شي. او بشري جامه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بدني جسمانی معراج شریف خبره شروع، روحانی معراج شریف نه یادو، ما خو ډېرې پیرې شوې نه یاد، د جسمانی معراج شریف خبره شروع. عبد چې کم دی عبده، سبحان الذي اسرا بعبده. نو دغه ځای کې چې کم عبده راغلی یا په دې آیتونو کې د عبد لفظ راغلی دی، نو د عبد روح او جسد دواړو ته وایي. بنده صرف روح ته نه وایي چې روح لاړ شي، نو دې ته وایي چې بنده راغی. دا بعبده لفظ چې قرآن کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د پاره فسبحان الذي اسرا بعبده کې استعمال شوی دی. نو د دین مراد روح دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې روح له چکر ورکو نه، جسم ته صرف مراد دی چې جسم له صرف چکر ورکو نه، د دین مراد روح او جسم دواړه مراد چې روح مع الجسد معراج شریف چکر الله جل جلاله د معراج شریف سیر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته د شپې په لګي سکی ورکړ. نو لہذا دا آیت کریمه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د معراج شریف هغه واقعیا څه قدرې په دې کې بیان شوې ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دیدار کړی د رب الجلال د معراج شریف په شپه. دغه د آیتونو کې مختلف ډیټیل ډیر زیاتې تفسیر خو ټیم مختصر دی. او حدیث مبارک ته بیا نه پاتې کېږي د حدیث مبارکه کوم حدیث مسلم شریف چې ما ولستا. نو په دغه حدیث مبارک کې دا دی انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي، مسلم شریف حدیث سره چې بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې اتیتو علی موسی. او په بل روایت دی او فی روایت حداب ان مررت ز تیر شوم ما راتب علی موسی په موسی علیہ السلام لیلۃ اسری بی په هغه شپه کې چې ما ته چکر را کړی شوی عند کثیب الاحمر، نو چکر را کړی شوی سیر را کړی شوی په کوم شپه کې؟ نو شپه د معراج شریف ته مراد چې په هغه کې ما راتګ کو په موسی علیہ السلام مبارک باندې. دې ته خو کې د مسلم شریف الفاظ دي. نو عند کثیب الاحمر، کثیب احمر دا د زینوم دی، بیت المقدس شریف فلسطین علاقه، فلسطین علاقه شام انډر و پاک زمانه کې. نو چې کله کثیب احمر ته در ورسېدم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد مبارک دی چې 50 تیرېدم په موسی علیہ السلام. دا د معراج شریف چې کله اسرا بعبده لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، چې مسجد حرام نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام په بوراق شور شو او روان دی مسجد اقصی شریف ته. هلته به اوس امامتي کوي کنه ټول انبیاء کرام علیهم السلام، آدم علیہ السلام نو وخت د عیسی علیہ السلام مبارک پورې ته جمع. نو اوس چې کله دی تیریږي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په موسی علیہ السلام نو هغه حالت بیانوي چې وهو قائم وی دی ولاړو موسی علیہ السلام مبارک یصلی فی قبره او ته مونږ کو په خپل قبر مبارک. زمونږ دا عقیده ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ارشاد مطابق دا د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عقیده د ابن ماجه حدیث شریف دی چې الانبیاء احیاء فی قبورهم، انبیاء کرام علیهم السلام جمدی وی په خپل قبرونو مبارک. چرته د نبی مبارک قبر ته ګورې د ځان د قبر د خپل پلار نیکه د قبر په شان قبرونه وي. اوس موسی علیہ السلام مبارک په خپل روزه مبارکه قبر مبارک کې چولید په کوم حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د معراج په شپه ولید چې وهو قائم ولاړو په قبر کې ولاړو. تاسو وایئ چې څنګه ولاړو؟ بس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ولاړو خو ولاړو کنه زمون یؤمنون بالغیب دا لره د مسلمانان زمون ټول په غیب ایمان دي. چا الله پاک لیدلی چې یو دی او ډیر لوی دی، چا پرشتي لیدلی، چا جنت او دوزخ لیدلی پتا څه، چا اسمانونه ولیدلی او زمکه، خو بس رب الجلال د طرفه چې وحی دا
او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې حدیث مبارک دی په ټول زمون ایمان دی، په غیب زمون ایمان دی چې محبوب فرمایي چې ولاړو د مسلم شریف حدیث دی، صحیح شریف حدیث دی، نور صحیح ستورا نقل کړي کتابونو، و زمون ایمان دی چې او ولاړو په کوم ځای کې ولاړو فی قبره سیکول یصلی مونږ کو دلته موږ کو په خپل قبر مبارک موسی علیہ السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې د دې په روزه مبارکه کې تیر ده په بوراق شریف لاندې ولید چې موسی علیہ السلام په خپل قبر کې پس ولاړ دي. نو انبیاء کرام علیهم السلام په قبرونو کې سړي ژوند دي ښا یوازې قبرونو کې نه دي ژوند دي. اوس دغه موسی علیہ السلام مبارک په قبر کې ولاړ دی موږ کې دا حدیث خو د مسلم شریف شته کړ. او بیا چې کله معراج د مسجد اقصی شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف یوړو نو الته ټول انبیاء کرام علیهم السلام بیا ورپسې د امامت موږ کړي نو پاره کې هم د موسی علیہ السلام شریک. بیا چې بر اسمانونو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سفر جاری ساتي روایتو کې ټول تفسیر ډیټیل ذکر نو الته بیا بر اسمانونو کې دغه موسی علیہ السلام مبارک سره ملاقات کوي. دغه ځای کې اوس عقل کار نه کوي چې یو موسی علیہ السلام دی. په حدیث د مسلم شریف کې راځي چې په محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په روزه مبارکه کې په مونږ ولاړو او بیا په بل نور روایتو کې دا راځي چې انبیاء کرام علیهم السلام هغه چې کوم دي دا د مسلم شریف روایت دی. دا روایت زما مخې ته راځي ذکر پروت دی چې فحانت الصلاة فاممتهم دا د مسلم شریف د حدیث مبارک الفاظ دي چې کله د موز وخت شو په مسجد اقصی شریف کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه مخکې کو جبرئیل علیه السلام دی مصلی ته او ټول انبیاء کرام علیهم السلام او پس امامت یو ټول انبیاء کرام علیهم السلام د امامتی ورکړي نو هغه کې مخامخ موسی علیه السلام او بیا پر پاسمانونو کې موسی علیه السلام مبارک موجود دی. دی ته وی دا روحانی خبرې څوک چې روحانیت مني هغه په دې خبرو یقین هم کوي. څوک چې روحانیت نه مني او ټول مدار په عقل دی نو هغه دا خبرې بیا د عقل نه مني چې عقل نه مني هغه وي بس عقل نه مني نو زم نه مني. حالانکه د دین په ډیرو مسلو کې تاسو ته موي زموږ بنیاد پسې خو د رب الجلال زموږ بنیاد رب الجلال پس الف لام میم شروع کې سوره بقره کړه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب. نظر راغلی رومبنی صفت د متقیانو قرآن شریف کې الله پاک څه ذکر کړ چې یؤمنون بالغیب ډله د متقیان دا په غیب ایمان لري. بس عقل تار شي نه ورچی عقل خداوی چې موسی علیہ السلام باندې د خور له ډیرې پروت دی نو پکې ولاړ څنګه ودرې څنګه عقل دا نه وي تا چې تاسو په قبر کې اوس موږ یو کس خاف کو نو په قبر کې ودرېږي څنګه او درې دوزه پکې څنګه او بیا چې عمر په قبر کې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د خور دنه څنګه ولید. عقل خدا سوالونه کوي کنه عقل خدا بیلاری کوي په ډیرو ځایونو کې د شریعت په لارو کې. حضرت علی رضی الله تعالی مبارک کوټیشه دغه مبارک فرمایي وی که په دین په ډیرو خبرو کې عقل چلی دی نو ما به د موضوع مسا بر نه کوله د پاسه د موضوع ما به د موضوع په تلی باندې مسا عقل خداوی چې په موضوع کې ته ګرځي نو کوم ځای اسقا کیږي تلی اسقا کیږي دا بر د پنځه د اثر د پاسه په طرف اسقا کیږي او شریعت سوی چې په موضوع د مسې ضرورت راغی نو کوم ځای باندې مسا وکړه په تلی مسا وکړه تلی وسانډه د پاسه په وکړو عقل اپوزیټ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا مسا کړي عقل خلاف کاری کړي عقل خدا نه دی او په عشق او محبت کې بیا عقل کار پریدي. عشق او محبت هر مینه ده الله مو د 2 نمبر مینو سره د مو ساته مجازي مینې خطوري خطرناک دي نقصان نه پکې مجازي مینې خو پیژنې 2 نمبر مینې د چا حسن تغل شي د چا جسم باډې تغل شي د چا مال دولت تغل شي د چا جیداد وغیرہ کور دیتا گاڑی تغل شي پیسو تغل شي دغه محبت کې دغه شي د پاره کې دا ټول تاوان دی سراسر په دنیا او په آخرت. الله مو دغه 2 نمبر مینو نو ساته. مینا محبت دا چې د انسان سره پیدا شي دی یو نو چې د الله جل جلاله د رضا لپاره لالچ پکې پمیاس کې نه هیرس پکې پمیاس کې نه مفادات پکې پمیاس کې نه
دغه مینه باندې بیا اجر او ثواب دی. او دغه مینه بارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي په صحیح حدیثونو کې چې کوم دوه مسلمانانو د رب ذوالجلال د پاره خپل میس کې مینه وکړه دغه دوانه به د عرش معلا د سوري د لاندې د قیامت پر ورځ باندې مینه داسې مینه کوي چا څه تغل کېږه ما زه د سره مینه دې لپاره کوم چې بل اوس بل لشل روپۍ راکړي یا به د ګاډي کې به مې وګرځي دا چې کم دی پلان کې چل دی او ماله به وظیفه راکړي او تنخواه به مې ډېره راکړي درکا په دې مینه ماته بیا اجر او ثواب نه میلاوي. دا خو د خدای د رضا نه شوه. نو مجازي مینې چې د رب ذوالجلال رضا پکې دغه باندې ثواب دی دا بیا حقیقت ته ووي. دا حقیقي مینه شي. دا هغه مینه شي چې د کومې تقاضا موږ د شریعت مطهره د اسلام دوست سره مینه، رشتہ دار سره مینه، گاونډي سره، تربور سره، ترور مامازوي سره، او ایون که ته یو هلک راپاسې د یو جینۍ سره مینه شروع کړه نو بیا دغه مینه که ته پاکې نو د نکاح پیغام ورپسې ولېږه او نکاح ورسره وکړه په شریعت دننې بیبي کا بس ټول عمر ورسره مینه کوه که اوس دغه مینه بیا د عذاب د لارې نه د کوږې کږې لارې نه تا راواړوله صراط مستقیم ته دې راواړو. اوس په دغه مینه چې د نکاح نه پس ته کومه مینه د خپلې بیبي سره کې په دې کې ثوابونه نه دي ټول اجرونه ثوابونه نو الله به د کږو او ګلارو نه وساته خو د الله جل جلاله مینه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره مینه بیا د قرآن کریم سره مینه د صحابه کرام مبارکانو سره مینه د اهل بیت او عظامو سره مینه د نیکانو صلحاو اتقیاو شهداو صدیقینو سره مینه دا ټولې مینې دا خو موږ ته شریعت وایي چې دې سره مینه وکړي دا خو قرآن کریم او حدیث مبارکه وایي چې دې سره مینه وکړي او په دغې مینه کې کامیابي ده. او د دغې مینې د خاطره کله چې ابراهیم علیه السلام ته اور بل شو نمرود ورته اور بل کړ او ډېرې میاشتې بل کړی و که نه تاسو ته قیصه یاده ده که نه او کله یې ورغورځو ابراهیم خلیل الله علیه السلام د چا په مینه کې یې ورغورځو څه لپاره یې ورغورځو جګړه پسه جګړه په توحید و که نه جګړه د رب ذوالجلال په ذات وه چې هغه الله احد دی لا اله الا الله دی. د نمرود سره خو جګړه په دې وه د ابراهیم علیه السلام مبارک چې دا شرک د بوتانو د عبادتونه پرېږدی دا خدایان نه دي د یو حقیقي خدای د احد خدای د صمد خدای د رب ذوالجلال د لا اله الا الله په دې باندې تقین وکړه په دې ایمان راوړی په دې کې چې کله هغه اور ته غورځېدو نو ګوره عقل چاته دا وایي چې اور ته وردانګه او عقل څه وایي چې اور ته وردانګې نو څه چل کېږي سوځي به نه لکه تاسو چې اور ته وردانګې غټ اور ته لګېدلې دي لوی لوی لمبې دي سمې چوتېږي دا لمبې او دې ته ته وردانګې نو څه چل به کېږي عقل څه وایي چې یخ به پکې پروت دی او نه به سوځي عقل دا وایي که نه عقل خبره درته کوم په ډېرو خبرو کې عقل به چوټي کې هله به کامیابېږي. اوس که ابراهیم خلیل الله علیه السلام عقل نه کار اخیستی نو عقل خو ته دا وایي چې مه وردانګه اومنهار به سوځي ختمېږي مري اومنهار دې باطلو قوتونو مشرکانو ته اومنه نمرود ته هار پرېږده دا خبره خپل دعوت پرېږده حق بیان پرېږده عقل خو دا وایي که نه یار خو دلته هغه عقل چوټي کړو د عقل یې ونه منل او رب ذوالجلال باندې توکل او بروسې سره ښه په خوشحالۍ باندې اور ته ورودانګل اور ته وروغورځېد نو ځکه رب ذوالجلال د طرفه مدد غیبي بیا راغی داسې موقعو کې غیبي امداد راځي او هغه مدد دا راغی چې الله پاک اور ته وفرمیل یا نار کوني بردا وسلام علی ابراهیم. او علامه اقبال رحمت الله علیه په دې ځای کې دا شعر لیکلی دی بے عقل کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تباشائے لب بام ابھی بے خطر کود پڑا بے خطری ادانگل آتش نمرود میں عشق دا نمرود پا اور کی مینه عشق اگا مینه حقیقی مینه ادا رب ذوالجلال مینه و دا ابراہیم علیہ السلام مبارک نو اگی مینه و عشق بے خطری پا اگی عشق و مینه کے اور تا ورودانگل دا نمرود عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی عقل و تدق شان گتا پخلوی حیران پاتش ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تا عقل څنګه پاتې شو دق شان ګوته پخلو موږ لکه ګوته پخلو حیران پاتې شو عقل ہے محو تماشای لب بام امی عقل وته دق شان ګوته پخلو حیران پاتې شو چې دا د څه وکړل ته خو لمبو ته ودانګل لمبو ته ملا څوک دا عقل من سړي دانګي
نو عقل دقه ته بیا فعل شو، فعل روستو پاتې شو، ځکه چې د هغه یقین د ابراهیم خلیل الله علیه السلام په غیبو باندې، د هغه ایمانو په غیبو باندې، د هغه توکلو په الله جل جلاله باندې بس. نو عقل ډېرو څیزونو کې به څه کوئ تاسو؟ مثال د خبره مې دې دپاره اوږده کړه چې تاسو په دې پوه شئ چې په شریعت کې، په دین اسلام کې عقل به ډېرو ځایونو کې څه کې؟ شاته کې. هله به د عقیده مضبوطه او کامله پاتې کېږي. او که ته د عقل نه کار سوچونه کې، عقل سوچونه کې، عقل څه شی دی؟ او زه به درته یو بل ډېر غټ مثال درکړم. مونږ وایو الله اکبر، الله ډېر لوی دی. اکبرو افضلو اسم تفضیل صیغه ده، زیادت د معنی پکې. الله جل جلاله ډېر لوی دی. تاسو نه څوک تپوس وکړي څومره لوی دی د دې ځمکې عمره؟ جواب راکوئ که ځمکې عمره لوی دی؟ د اسمان عمره لوی دی؟ د اسمان عمره نه، د اوه اسمانونو عمره لوی دی؟ نه، د دې نه هم ډېر لوی دی. ښه، د دې نه هم ډېر لوی دی. نو د عرش معلا، د کرسۍ لوح و قلم دومره خو به لوی که نه؟ د دې عمره لوی دی. الله جل جلاله ته یادو، الله اکبر خو ټول وایې که نه یار، او منې که نه؟ الله ډېر څومره لوی دی یار، ډېر لوی دی. الله تبارک وتعالی ډېر لوی دی. عقل خو تا ته وایي څنګه ډېر لوی دی او څنګه ډېر لوی دی، او دا به ته اوس عقل غلط سوچونه تاسو ذهن کې به د الله جل جلاله باره کې راچوي. او په دې سوچونو زموږ ډېر د یونیورسټو زموږ مسلمانان وروڼه خویندې هغه ملحدین شو، کمیونست شو، دهریان شو، د رب ذوالجلال د ذات نه منکر شو، کافر شو. دې سوالونو کافر کړل د اسلام نه واړو. سمپلی ساده جواب د دې دا دی، ستاسو د عقل مطابق تعلیم یافتو خلکو دپاره چې زموږ ستا د مازغه د عقل چې کوم دي دا څومره دی؟ مازغه څومره دی؟ عقل به مضبوط کي که نه؟ زړه کې خو نه وي که نه؟ ځان له یو ټاپک دی د زړه او د فهم او د سمج، ځان له خو عقل عام روټین کې تعلیم یافتو خلکو ته خبره ده. نو عقل چېرته وي؟ په مازغو کې. مازغه د انسان څومره وي؟ دومره به وي؟ څومره به یار؟ دومره به وي؟ دومره به وي؟ دومره مې کړه ځه. نو دومره مازغو کې دا دومره رب ذوالجلال ذات څنګه ته راولي چې هغه نه په اسمانونو کې راځي او نه په ټول کائنات کې راځي؟ نو په دومره مضبوط کې د الله جل جلاله ذات راوستي شي ته، دغه بړایي، دغه کبریایي، دغه الوهیت، دغه مقام، دغه مرتبه، هغه ذات چې هغه ډېر لوی دی. نو په دومره مضبوط کې راځي چې په دې اوه اسمانونو ځمکو کې او کائنات کې نه راځي. د ډېر هم غټ دی. او یاد وساتئ هغه کریټر دی، هغه خالق دی. دا چې مونږ وایو د دې هر څه د لوی دی، نو ځمکه چا پیدا کړي؟ الله جل جلاله. الله پاک د دې نه غټ دی. اسمانونه الله جل جلاله پیدا کړي. کل کائنات، عرش و فرش، لوح و قلم، کرسی، هر څه الله تبارک وتعالی پیدا کړي. د دې ټولو نه غټ دی. نو دا دومره لوی ذات چې په دې دومره لوی کائنات کې نه راځي، نو عقلمند انسانه دا په دومره مضبوط کې به راشي ستا؟ څنګه په دومره مضبوط کې راځي کې؟ دا غلط سوچونه او غلط سوالونه بیا شیطان انسان ته ورشي په داسې حالاتو کې. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو د مسلمانانو ټولو عقیدو حفاظت وکړي. نو غرض دا دی چې عقل په ډېرو ځایونو کې په شریعت کې دا به څه کوئ تاسو؟ دا به چوټي کوئ. هله به هم عقیده ګورئ باقي پاتې کېږي. او که دا هم چوټي نه کړه نو بیا عقیدې به هم خرابېږي. څه به کېږي؟ د ډېرو عقلمندو عقیدې خرابې شوي، د ډېر هوښیار چې ځان ته ډېر هوښیار وایي هم هغه خلک خویږي. نو لہذا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د معراج شریف باره کې دغه حدیث د مسلم مبارک ابو هریره رضی الله تعالی مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی لقد رأیتنی فی الحجر وقریش تسألنی عن مسرایا. وی مونږه مقام حجر کې ناستو، قریش زمانه د معراج د چکر ته پوښتنه کول. فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها. ما نه د بیت المقدس باره کې ته پوښتنه کول چې دروازې څومره وي او ستنې څومره وي. دا د معراج شریف د واقعې چې خبر خور شو چې بیګا په شپه لږه عیسی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره دا دومره لوی چکر والی دی. نو خامخا مشرکانو ته پوښتنه کول، چونکې د هجرت د یو روایت مطابق کال مخکې دا واقع شوی، په 10 نبوي کې شوی ده. نو لہذا چې دا تپوسونه شروع شو، نو ویزه فقربتو قربتا ما قربتو مثله قط. داسې غم کې مبتلا شوم چې دینه مخکې داسې غم او ټینشن په ما نو راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي فرفعه الله لي انظر الیه. بس الله تبارک وتعالی دا بیت المقدس شریف ما ته چې کوم دی اوچت کو او انظر الیه، ما دې ته کتل.
رسول الله مبارک الله پاک دا ټول بیت المقدس د قشان مخامخ او رسول الله مبارک وتکتل هغه به تاسو کو چې څومره دروازې مثال څومره ستني څنګه داسې پکې سدي دلته پکې سدي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د قشان مخامخ بیت المقدس شریف ته کتل او ټول جوابونه ولا صحیح ورکړل او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په دغه طریقه بیت المقدس شریف الله جل جلاله محبوب علیه الصلاۃ والسلام مخامخ راوځ دا معجزې دي دا کمالات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نو دینه پس بیا ان شاء الله نور روایت اغشتا خو الله تبارک وتعالى دې زموږ استاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره امین او محبت به حد او به کچ نصیب کی دغه د معراج شریف چې کوم واقعه ده په دې کې ډېرې عجیبه خبرې هغه مخې ته راځي په احادیث مبارکو کې په صحیح احادیث مبارکو کې په آیتونو کې او دا رب الجلال بوتل دې د پاره او حبیب صلی الله علیه و وسلم لنریه من آیاتنا دې د پاره چې موږ او خو د خپل نخي الله پاک په خپل د قدرت نخي خولي او عجایبات وتخودل او بل غیبوبات وتخودل هغه پټ سيزونه غیب چا چالي دي هغه وت ټول خودل نو دغه د قدرت نخي وتخودلی لنریه من آیاتنا بذل سم سپارا نو دې د پاره الله جل جلاله د معراج شریف دا چکر او سیر د شپې په لګی سکی خپل حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تورکو الله تبارک وتعالى دې هغه مقام او مرتبه او منزله زموږ استاد په ډیرونو کې قائم او دائم اوساتي او الله جل جلاله دغه پاکي هسته شفاعت قیامت په سختو کې د قبر په تیارو کې نصیب کا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا کې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد